نحمده ونصلي على رسوله الكريم. محترم مسلمانانو ورونو، څنګه چې تاسو ته معلومه ده دین اسلام هغه موږ تاسو ته څه ښیي او څه یې ښودلي دي او څه به راته ښیي. دا د هیڅ یو کس نه پناه نه ده، لیکن زموږ چې کومه موضوع ده هغه د قرآن کریم د الفاظو متعلق ته چې د هغې تصحیح به څنګه موږ کوو. قرآن کریم به موږ په کومه صحیح طریقه، صحیح لهجه، صحیح تلفظ، صحیح مقام، صحیح ادایګۍ سره به دا موږ څنګه ادا کوو. د هغې دپاره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. قاري ښایسته رحمان د دې قرآن کریم د مقاماتو او د لهجاتو د دې به پہچان څنګه کیږي، چونکې زمونږ اولنۍ دا دویمه ویډیو ده په دې موضوع باندې چې مونږ تاسو ته کم هنر او کم سکل مونږ زده کړی دی الحمدلله بتوفیق الله. دا مونږ نورو خلکو ته ښایو او د میډیا او د سوشل میډیا په واسطه باندې. خو بهرحال تاسو ته معلومه ده چې د قرآن کریم خدمت د اوسه پورې په صحیح معنو او صحیح تحقیق سره چا نه دی کړی. مونږ به خپل دا ناقص علم چې دی، دا کم علم چې دی، دا به مونږ نورو خلکو ته څنګه رسو. نو د دې په خدمت کې ستاسو سره حاضر یم. خو د ټولو نه اول تاسو ته دا وایو چې بالفرض اول د قرآن کریم تلفظ او معانی او د قرآن کریم فهم دا به څنګه راځي. نو د دغه فهم او د معانیو دپاره د قرآن کریم د الفاظو تصحیح پکار ده. هغه په ځان قراو ته کېناستل دي او مجودینو ته کېناستل دي، قاریانو ته، علماو ته د دغه الفاظو چې کوم معنی زده کول دي هغه د علماو نه زده کول دي. نو الحمدلله دغه معنی به موږ زده کوو او د دې تلفظ صحیح ادایګي به موږ کوو. نو د هغې دپاره اول دا یو څو ویډیوګانې موږ د دې دپاره جوړو چې تاسو دا اولنۍ ویډیوګانې وګورئ، نو تاسو ته به د تلاوت انداز، طریقه او مقام پیژندل دا به تاسو ته ډېر زیات اساني او د مشکلاتو نه به تاسو په امان یې. نو دا لنډه شان ویډیو دا موږ جوړه کړه د دې دپاره چې تاسو ته د نورو ویډیوګانو دپاره دا را روان چې کوم تلفظ او انداز دی هغه تاسو ته اسان شي. بله ویډیو جوړوم انشاءالله، د هغې پورې ماته رخصت راکړئ. ستاسو ورور، ستاسو ملګری قاري ښایسته رحمان. السلام علیکم.